ولاړ یو د شاه منصور او نن زموږ نه داسې ملګری جدا شو چې هغه د خلکو د ولسونو د پرګنو او ډېر متحرکه ژوند یې تېر کړی دی او چې ما د کله نه پیژنده دا 10 کاله شو چې زموږ ډېر یو بل سره ډېر نزدېکت وکړو دوبۍ کې وو که موږ دلته وو که موږ چې څوک هم دوبۍ ته تللي دي هغه چې کوم دی نو ول ډېر خدمت کړی دی پروګرامونه یې ول جوړ کړي دي په ادبي او سیاسي بیدارۍ کې د نظار یوسفزي خپله ډېره لویه حصه اچولې ده. یوسفزي د دې شاه منصور کلي د یو متوسط طبقې سره تعلق لرلو خو په خپل فکر پښتون فکر او د باچا خان بابا فکر دومره سنبال سړی و چې زما په خیال په ټوله دنیا کې خلک پیژني د خپلې پښتو سره د خپلې خاورې سره د خپل وطن سره د مینې په بنیاد د خپل وطن کې د امن د غوښتو په بنیاد نظار یوسفزي ټول خلک پیژني. هغه د جنازې نه واضحه ده موږ د یو ډېر ښه ملګري نه د یو ډېر ښه باچا خاني نه موږ نن محرومه شو. قیمتي انسان و او یو ډېر خوږ انسان و په انسانیت باندې یقین لرلو د وطن سره او د کام سره ډېره زیاته مینه وه نو خفه وي په ډېر زیات یو ډېر خوږ انسان زموږ نه جدا شو نو زما په خیال دا هغه خلا نشي پوره کېدی یقینا چې بغیر د څه لالچه د هغه ژوند چې څونه هم مبارزه وه د زړه مینه یې وه د قام سره او د وطن سره نو چې څونه هم مبارزه یې کړې وه بغیر د څه لالچه یې کړې وه او په د نن سبا دور کې داسې خلک ډېر کم دي. دلته موږ راغلو دا زموږ یو ډېر قامي غم دی ورکوټی غم نه دی او زه به څه ووایم زما دننی هغه تکلیف راته ډېر زیات دی. موږ د یو داسې لوی سړي نه د یو لوی مبارز نه د یو لوی نر پښتون نه موږ جدا شو موږ نه نن هغه موږ نه لاړ دا زه خپل یو قامي ډېر لوی زیان تاوان ګڼم او د هغه خدمات چې څومره دي که زه یې څومره وستایم خو هغه ډېر زیات دي. هغه چېرته به چې په دوبۍ کې به د چا خدمت راغی اکثر به زما افریدي ملګري یا شینواري به وو هلته به څه مسلې پېښې شوې نو ما ته به کال وکړو هلته څوک شته ما یو شته نظار لالا ته ما کال وکړو نظار لالا به لاړ داسې یو 2 اکسیډنټونه شو پکې نو ما ته وایي چې زه ورله لږې چنده ورلم کوم مینه چې شتمن دي خو څوک شته نه چې سنبالي کړي نو دوبۍ کې بیا بار پردي وطن کې د پردی غم سنبالول دا ډېر ګران کاري.